حاجی وان ځان ټول کې یو تاسو خپل یې موږ چې ټیکدارانو ته چې کوم مسایل دي موږ چې کوم ورکړي واغه زه خیر زه به داسې خبره به اوس به سموت ده او په دغه ایموشنل هغه او تاسو تاسو کوي وبیم تاسو اندار چې تاسو په فود ډپارټمنټ کې کوم سرویسز کوم خدمات کوي یا تاسو سره کار تاسو په ذمہ دي داغي وضاحت وکړئ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما جی ناصر خان نامه ده پېښور اوسېدونکی ما ګلبهار فوډ ډپارټمنټ سره زه پری کوالیفاید کنټراکټر یم او فوډ ډپارټمنټ له زه د پنجاب نه سروسز ورکوم هریپور حویلو مانسیرا شانګلا او اپر دیر شو او بنیردې شپږ ډسټرکو ته د غنمو سپلای مونږه به تبدیل کوو دي نو موږ ته څه مسایل داسې دي چې هغه مونږ افسرانو ته دي ته ټول ته لاړ شو مونږ هغوی ته دا خبره وکړو چې یاره مونږ ته دا مسله ده دا مسله ده هغوی مونږ ته وایي چې یاره دې وخت کې د وړو شارټیج دی او مسلې دي دا تاسو دا کار لږ تیز کوئ دا وکوئ مونږ ته د خپل بلونو یا د خپل کار یا د غنمو کمپلینټ چې یاره دا غنم ټیک نه دي مونږ چاته ووایو لکه اوس زمونږ د دې معاهده شوې ده پاسکو پنجاب سره د 5 लाख ټن که نه جي 5 लाख ټن کې دي مونږ ته 1 लाख ټن ایلوکیشن کړی دی 1 लाख टन के आगे की मुंगा ट्रांसपोर्टेशन शुरू करे दे है ना जी नो आगे के چې کم مسائل مونږ ته راځي زموږ مسائل لپاره څوک نشي چې هغه مسائل مونږ ته حل کړي او دی خپل دا یو خبره کوي چې هغه تاسو غنم په ټیم نه راوړئ نو مونږ به چې دې تاسو بلیک لیست کو دا بو کو هغه بو کو هغه بو کو مونږ ته چې د لسو ډسټرکټونو لکه ډسټرکټ نه بلکې زونز وته وي پاسکو خپل زونز دي د فوډ ډپارټمنټ پنجاب خپل زونز دي هغې چې دې وخت کې چونکې موږ د پاسکو نه لوډینګ کوو نو د هغې لس زونونه دي موږ ته دې ته الاؤډ کړي دي د 5 लाख ټن دپاره د 1 लाख دپاره یې کړي دي خو فردر به هم دغه وي تقریبا نو هغې کې چې یو حافظ آباد دی یو پکې چې دی نو ساهیوال دی یو پکې اوکاړه ده بل پکې چې خانوال دی دغسې ملتان دی دغسې باول نگر دی داسې راځئ ورپسې خانپور دی لیا ده او تقریبا لس به پوره کړي او هر او جی علیپور دی که نه جي دا ځایونه دي نو هلته کې یو خو هغه پاسکو والا چې دي که نه هغې د مال ته اوبه ورکوي د وزن دپاره که نه جي نو هغه زمونږ ګاډی چې لاړ شي مونږ ته مونږ چې ماسچر ماشین ولګوي زمونږ ریپرزنټیټیو نو هغوی مونږ ته لایو هغه ویډیو راولیږي مونږ ته وایي چې دا وګوره 14 او 15% یې زه لوډ کړم نو مونږ ته وایي چې نه د 10 نمبر به ته نه لوډئ 10 نمبر به ته نه لوډئ نو بیا چونکې زمونږ لوډینګ سټاپ شي خو هغه ګاډی چې ودرېږي د هغې خو دیاړي په ما کېږي که نه نو زه دلته چا ته ووایم چې یاره ته لامدغه ماله مه راکوه پاسکو والا خو هلته کې ایم ډي ما سره خبرې نه کوي دلته کې مطلب ډایرکټر لرشپ لاړ شي هغه ډایرکټر ما سره ملاویږي نه مثال خبره وایي زه چیف سیکرټري له ځم ټیک ته چیف سیکرټري له ځې خو زما خو مې یو مسله ده تاسې کنسرن کس دي څه نشته بل دی یو ډي ډي اف لګولی د هغه جلیل نامه ده جي هغه په جیل کې مخ په نیب کې تېر کړی دی او زه به دا ووایم د هغه په باره کې چې دا کوټ اډر کې دا لیکلی شوي چې دی به او ایس ډي وي او هغه ډي ډي اف دی او هغه به مین دغه دی چې کم سپلای را روانه ده هغه الوکیټ کوي هغه پوره صوبې ته که نه جي نو آیا چې یو سړی 74,000 بورې په پنجاب کې خرڅ کړي او سرحد ته یې را نه وړي که نه او د هغې ټرانسپورټیشن بل والیو جیب کې واچوي هغه ډي ډي اف لګول پکار دي آیا دا وایلیشن نه دی چې د کوټ چې مطلب دا دی چې هغه لیکلی شوي دي باقاعده په اډر کې چې دی به او ایس ډي وي او هغه او ایس ډي نه وي آیا دا وایلیشن نه دی د دې دغه دپاره موږ سیکرټري صاحب ډایرکټر صاحب ته وویو ډایرکټر چې کله دغه شي بیا زه ډېر مجبور شوم زه ځکه دلته راغلی بیا موږ چې دی نو سیکرټري صاحب ته وویو چیف سیکرټري سره خو چونکې موږ ملاوېدی نه شو خپل سیکرټري سره هم کار هغه بیا وایي چې یار مته خو بهرحال د اخره چې ستاسو دا یو فورم شته چې په دې باندې موږ خپل دا د خیالات او اظهار کولی شو که نه جي نو ما غرض ما منسټر صاحب ته ټلیفون وکړو یاره چې منسټر صاحب مونږ ته دا مسله ده سیکرټري ته مې وویلې ډایرکټر ته مې وویلې هغه ډي ډي اف ته مې وویلې ډي اف سی ته مې وویلې ټولو ته مې خو د ډي اف سی د لیول خو دا خبرې دي نه لکه د هغه ټرانسپورټیشن هغه خو هغه چې کوم غنم راغله هغه به په سټاک کلي او چې څه د دې رولز ریګولیشن دي هغې باندې به هغه چلیږي که نه جي
نو ما سره چې خبرې کول ما ته چې ما تاسو ته مخکې مې پیره دوه ټلیفونو کو خو تاسو زما په دې مسله غور نه کوئ نو زه به خیر دی من پرایم منسټر صاحب له لاړ شم زه به نو چاله به ځم نو ما ته وایي ښه وایي ته سهار دفتر ته راشه چې ورغلم نو ډېر پروب داب کې ما ته وایي چې تا هغه هندکو کی خبریں گئی کہ نا جی 10,000 دے آپ میں سے کس نے فون کیا تھا کہ میں عمران خان سے بات کروں گا تو ماں اور تو میں نے کیا تھا بس بیا ماں تو وہ تو پرائم منسٹر ہے وہ تو ہر کسی کی سنے گا میں نے کہا جی پھر بیا راته وایي چې یاره داسې کار دی چې زه سیکرټري سره خبرې کوم او چې څوک کرپټ دي او ورته وښایه او دا او دا ته سیکرټري له ورشه د دې نثار احمد صاحب سیکرټري فوډ د دې ګواه دی زه په دې اوت کوم او هم اوت کوي چې دا خبره د ماته کړې ده ما هغه ته دا وویل چې تاسو منسټر صاحب ټلیفون کړو بلکې سیکرټري صاحب په لارو او چې منسټر ورسره خبرې وکړي هغه رالو دغه ته آفس ته رالو ما سره خبرې وکړي نو ما ته وایي چې څنګه چل دی ما ورته ویل چې دا چل دی نو ما ورته ویل دا مسایل دي ما ورته ویل ښه دا زه دغه کوم هغه خبره هغې بلکل اس ایکشن هغې وانه غسلی شو ځکه چې هغه د منسټر انډر و که نه نو منسټر هغه ته هغه الفاظو کې وینا نه وه کړې چې ما لکه منسټر یو سړی ولیږي چې دا مسلې دي او دی ورته وایي چې خیر ته ګزاره وکړه نو د ګزارې مطلب صحیح مونږ ته بنیادي ډېر زیات مسایل دي مونږ ته په بلینګ کې مسلې دي مونږ ته په ټرانسپورټیشن په لوډینګ کې مسلې زمونږ مسلې څوک نه اورېږي په دې ملک کې چې چاله ورځي وایي ما سره اختیار نشته نو زه وایم دلته د اختیار چا سره دی نو مونږ دا کوشش وي چې د صوبې ته ښه غنم راوړو ښه کوالټۍ والا وړه خلکو ته میلاو شي او مطلب دا دی چې دې ته مونږ نه ګورو چې یاره ریټ کم وي که زیات وي مونږ غنم او سپلای ان ټایم پوره کول غواړو او دوی مونږ ته بار بار دا خبره کوي دوی مخکې اسسمنټ داسې ونه کړو چې یاره مونږ ته څونه غنمو ضرورت دی او مونږ به څونه غنمو باندې چې نو بل سیزن ته رسېږو دی هغه اسسمنټ کې چې دی په عدد و شمار کې غلط شو اوس دی په مونږ باندې پریشر دا چې وایي تاسو زر غنم راوړئ زر غنم راوړئ نو د هغې دپاره خو ارینجمنټ چې دی نو هله کېدی شي مونږ خو ریټس نارمل ورکړي دي که بیا زمونږ په کلاس په دا کې ګورئ جي مونږ له لیګلی د وکیل په ترو باندې ول ما نوټس ورکړی دا نوټس ما سره پروت دی او د ډایرکټر صاحب لا چې ستا د ډي ډي ایف د پیسو ډیمانډ کوي دی داسې دی چې دی پکې بلیک اینډ وایټ کوي دی دا نور مسلې کوي د هغې نوټس جواب ما له هېڅ چا رانه ډایرکټر څه ایکشن وانه اوس پکار ده چې په ریټن کې یو دغه راشي هغې ته هغې کې کاپي سیکرټري ته لاړه شي دغه ته لاړه شي د هغې ما ته خو جواب راکړي که نه چې ریټن کې یو شي جواب نه ورکوي او هغه جلیل بیا هم اوس هم په هغه سیټ باندې ناست دی ډپټي ډایرکټر فوډ دی او د منسټر صاحب پی ایچ دی عرفان شاه ټوله منسټري هغه چلوي نو ټیک ته چې هغه ینګ دی منسټري چلوي خو هغه چونکې بیا پکاره چې هغه منسټر شي عرفان شاه منسټر شي مطلب دا چې عرفان شاه ټوله منسټري چلوي نو بیا کله لودي صاحب له پکار ده چې استعفا ورکړي او ووایي چې یاره زه مطلب دا د دې قابل نه یم زه چونکې بوډا شوم بس زه نشم کولی دا د هلکانو کار دی د ځوان سړي کار دی او مطلب نو مونږ ته دا مسایل دي که مونږ ورته ووایو چې یاره د پلانکي ځای کې ګوره پولیس مسله کوي مونږ سره نو تاسو یو ایس ایس پي صاحب ته یا مته سی سی پي صاحب ته یو لیټر ولیکئ یا ورته یو ټلیفون وکړئ ولې وایي تا ټیکه نه ده اخیستې ته دې ذمهوار یې نو زه دې ذمهوار خو نه یم چې چوکاټ یو ګودام ته نه پرېږدي پولیس ګودام ته نه راپرېږدي نو زه به څنګه راولم او چې ډي اف سی او د ډایرکټر نه و د پولیس نو زما به څه واوري تاسو خیال دی که نه چې نو زمونږ دغه مطالبه ده د دې پریس په فورم باندې دا خبره مونږ کوو چې لکه خدای ته دې وګوري دي خدای ته دې مخکې خبر شته دی ورتګ شته دی هر چا نه تپوس شته دی نو بې تپوسه دا دنیا نه چلیږي دې تپوس کولو والا شته نو ځکه چلیږي لګیا ده او که هر څه څوک وکړي مطلب دی جواب خو ورکوي هغه لوی رب له دا تاسو چې پاسکو والا غنمو له اوبو ورکوي که نه دا شکایت کوم یقینا تاسو دلته ډایرکټر د منسټر ته کړي بالکل جی د دې څه رسپانس تاسو ته راغی هېڅ مونږ له پریشر راکوي چې یا ته صحیح غنم اوچته وه دلته نوي کسان برتې کړي دي او هغې لېږلي دي ډسپیچز له هغې ته دا پته نشته چې غنمو اف اے کیو څه ابریویشن دی اف اے کیو کوالټي چې دا که نه یو ایکسپورټ کوالټي او یو اف اے کیو کوالټي چې زموږ میلونو ته ملاویږي نو مطلب دی هغې ته دا پته هم نشته هغې مونږ چې لاړ شو ما هغه ورځ وزټ کړی په پنجاب کې
خپل د خپل سپرویژن مې کولو ما د دې یو کس په دفتر کې ناس په موبایل کې ګوتې والے هغه انسپکټر دا چلې ګول ما ته لګر شه غنمو ته ودرېږه زمونږ د پولاړ هغه سره لږ هیلپ وکړه ته کوم تنخواه لرې که نه او یو زه پلان کې ځم او زه د پلان کې تاسو ته کوم ځای مال دی اوس وایي چې بس یا نه نو مطلب هر سړی دی چې هر سړي خپل فرض ادا کو کوم فرض چې د انسان خپل دغه کېږي که نه لکه ستاسو یو ډیوټي ده نو زما په خیال پاکستان نه مخکې یو ملک هم نه وي که هر سړي خپله ډیوټي وکړه که نه any question که ستاسو تاسو چې وایي هومورک یې په ټول کوي که نه او جی دا دور د چا نه خوري او بیا محمد تاسو د بل پراس کې لکه بل پیش کې تاسو دا مشکلات چې تاسو بل پاتې په کوم ځای تاسو د پیسو نیول کی دا اوبه خو جی هغه ورځ هغې نه ما ویډیو کړې ده زه به تاسو لا ویډیو درکړم د یو سنټر انچارج د پاسکو والا نه ما ویډیو کړې ده چې یاره ته دې له دا هغه ډېر تک زیات شو چې ورغلم د سنټر هغه پوه شو چې په خپله اونر راغلو که نه نو زموږ ریپ سره زه دغه شوم نو ما ته تپوس وکړو ما یاره ما ته ویل زه ډېر خانداني سړی یم او ډېر ګبراو شو ما ورته ویل یاره زما تا سره داسې خبره نشته چې ستا داسې څه دغه کوم او زه تا ته دا وایم چې مونږ نقصان مه راکوه مونږ تا له نقصان نه درکوو نو هغه ماته چې ګوره خان صاحب خبره دا ده چې دا غنم چې دی دا ما اغوستي لاونده په ژمي کې مثال چې کټای کې دا هغه وخت کې یو حساب سره به دا ووایو که نه چې نمی پکې وه اوس تی ما نه دا نور وچکړل تی ما نه وړې نو ما ته چې کوم لاس دی زه به دا چېرته نه پوره کوم نو آیا دا لاس په عوام پوره کوي زه به پوره کوم کار خو دا ده چې دوی په کم ټایم کې نمی والا شی اخلي نو دوی ته پته چې دا به دونه لیس کېږي هغه یې ترنه لیس کېږي یا دې ورته وایي چې ریټ یې ورته هغه ولګوي یا دې ورته ریټ هغه ولګوي چې دا به دونه لیس کېږي 2 کیلو پیسې به تا ته کمې ملاوي یا 3 کیلو به تاسو ته لکه زه به تاسو دا وایم چې زموږ فلور میلز چې کوم دي زما چونکې فلور میل نشته خو فلور میل والا نه 1 کیلو کټ کېږي که نه ایډوانس کې چې هغې لکه د 100 کیلو بورۍ داخله کوي دا افکا نو د 100 کیلو بورۍ هغې داخله کوي او هغې ته 99 کیلو ملاویږي دا خو زه په خپلو سترګو ګورم دا کرپشن څنګه ختم شو چټۍ مایدي بره لیکلي چې مونږ کرپشن ختمو که نه کرپشن فری پاکستان نو کرپشن خو بل چې پاتې هغه پروسس بل پروسس خو داسې وي چې مونږ بل سبمیټ کړو غنم چې راشي فرض که زمونږ 50 ګاډي غنم راغله 15000 ټنه مثال یا 2000 ټنه یا 1000 ټنه نو هغه مونږ ډي اف سی ته بل سبمیټ کړو هغه مارک کړي دغه ته خپل اسسټنټ ته اے اف سی ته چې ګودام کې دا سټاک چې دی ټیکدار کم کلیم کړي هغه باندې ویریفیکیشن وکړي چې دا ټیک دی هغې نه پس بیا دې باندې اے سی بل جوړ شي هیډ کلرک په اے سی بل جوړ کړي هغې نه پس مخکې به دا وه چې دا به بیا به ډي اف سی به دستخط وکړو او چیک به مونږ ته میلاو شو اوس هغه پاور چې ډایرکټر له راغلی دی هغه بل به تاسو د کوهستان نه د دیر نه د هر یو د صوبې د هر ځای چې دی ډسټرکټ او تا غنم راوړي هغه به ته ډایرکټریټ ته پېښور ته راوړې هغه به بیا دغه بابو د کلرک د سیټ نه روانېږي او د ډایرکټر پورې به ځي سینکشن به ډایرکټر ورکوي او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د هغه ځي نه دغه راځي نو ما به 5000 یا 10000 ټن یا 20000 ټن کم غنم وي ما به زه په یو ځل ختموم 8 کروڑ روپۍ بل دا زما بند شو او شا به نور راوړه او چې دې له ورځي چې بل دی و یاره بس په ما پریشر دی زه میټینګ له ځم دې پریکټس کې لګا 8 کیلو بل پاس کې تاسو سره کمیشن دی هغه مونږ نه فوډ والا زه خو خپله نه ورکوم زه خو چاله 1 روپۍ نه ورکوم مطلب دا خو زما یو خپل دغه دی که نه یو سړی غریب دی کپړې به ولا والم او که یو سړی غریب دی ولا به ورکړم چې یاره دا په دې نیت نه چې یاره دا دې ما په غنمو کې بل پاس کړي یا دې فیل کړي اکاؤنٹ آفس والا باقاعده پیسې دي بس هر ډسټرکټ کې 300 پر لاک 400 500 چې بس سره سره جوړه رااله دا علي هغې نه پس بیا هغې چیک ورکوي نو مطلب دا چې بل دونه پروسس کې دی چې یو خو فنډ دی فنډ چې دی نو فاینانس سره ساتي که نه فنډ پکار چې سیکټري فوډ ته کم فنډ د فوډ دپاره الوکیټ شو نو سیکټري چې ولیکل چې بس زما ما ته چې کومې سنټر یې فرض کړي دي د هغې اسټیمیټ یې جوړ کړو او هغې ولیکل نو بس هغه دې ورسره سینکشن هم ولیکي چې بس دا دله بیا ورکړه او دا وایي چې پی اے یا پی ایس سی کوم ډایرکټر سره ناست دي او دا عرفان شاه چې ما خو تاسو مخکې وې عرفان شاه نومې هغه دا 2 ټناور دی اوسه پورې د هغه دا
PS نشته دا PhD نو مته دا کار کوي دا دویم ټرنور دی آیا د کیسه کوالټي ده دی په کرپشن کې څنګه انوال دي دی بګی دا سي نو چې په 26 تاریخ باندې مطلب د پوسټ اینڈ ټرانسفر اډرونه شوي دي اوس ور اډر نه دی ورته پیسې نه دی ورکړي نن څه تاریخ دی صحیح ठीक है क्लियर ओके थैंक यू